زه خو دا 3-4 کاره انشاءالله کرب کول دی په جماري کومه لکه رګ لکه نو لکه مات ګډ لکه خالص دا وایي دا نه دا خالص دا زه بالکل انشاءالله کوم د ډېره وخته کوم ډېره وخته کوم او سید 45 کاله کېږي برده سید 45 کاله دا زه شروع یم او ټیک السلام علیکم ملګرو نن موږ برته کم سړي ستې ډېر ډیمانډ کړی ولی دا کم د سکندې کار کوي د رګ کار کوي د نو کار کوي او د چا وژو دا ځله وتلګي حاجي محمد خان لاله نن موږ برته ورالو دی بیا نن ناست دی نو ډېرو خلکو یې حال کولی دی د مکمل تعارف موږ د سره وکړو ماشاءالله دی په خپله شعبه کې انتهایي ډېر مایره دی له 40-50 کالو زه دا کار کوي او الله پاک و ډېرو انسانانو ته له ده زه الحمدلله شفا ورکړې ده دا ډېر خلک په 100,000 کسان خلک د ده ګواهان دي نو موږ نن ورالو دی د خانوځۍ په ګنج کې په درمحمد هوټل کې کښېني روزانه اوس به موږ له ده زه یو 5 پوښتنې مو وکړو دی لګیا دی دا اوس هم یو چا کښنی ور راویستلی دی ګورو چې له کومه ځایه ده دا کښنی د لاس یو مسله ده دی وروره کوم کار چې دی کوي هغه ډېر کوالیفاید ډاکټرانو نه دی کړی نو د ډاکټرانو قدر پر خپل ځای دی چې کوم السلام علیکم محمد خان لاله ستړی مه سې څه حال دی څنګه یې ښه یې یا شکر دی خیر ته څنګه یې یا شکر دی هغه ورځ موږ د کښنۍ ویډیو جوړه کله تم دی ناخبره ناست ولې موږ هم ډېر په غور فکر نه کوي جوړه نو نن ډېرو خلکو بیا پوښتنه وکړه ستا حال یې راځه وکړي له ډېرو لرې ځایه زه ټلیفونان راله واټساپان راله 2-2.5 لکو کسانو هغه ستا هغه کښنۍ ویډیو وکتله اوس ستا مکمل تعارف را سره وکړه او دا کار ته له څو عمر زده کوې او په دغه کې ته کوم شی کوې الله پاک ته کوم هنر در کړی دی په دغه کې هغه ما اجرا وشو زه خو دا 3-4 کاره انشاءالله کرب کول دی په جماري کومه لکه رګ لکه نو لکه مات ګډ لکه خالص دا وایي دا نه دا خالص دا زه بالکل انشاءالله کوم د ډېره وخته کوم د ډېره وخته کوم او سید 45 کاله کېږي برده سید 45 کاله دا زه شروع یم او ټیک او کور دلته په دموڅي کې دی دلته دا د تاجو د درمحمد پر هوټل باندې او سید د خانوځۍ په ګنج کې و خانوځۍ په زاړه ګنج کې په زاړه ګنج کې دا کښېنم کار د ډېر وخت څخه کوم انشاءالله جوړوي الله عمر پوره کوشش سره کوي الله دې هر سړی جوړ کړي الله دې نه خوږوي ډېرو خلکو دغه الله موږ کړی دی دغه خبر خو نو سړی له چا زه نه کوي وایي د ده پیس څو دی دی پیس څو اخي دی پیکس اخي که دی چا څه شکرانه ورکړله هغه د هغه پوهېږي وروره څوک 1000 راکړي څوک 1500 راکړي خو اکثره دا پیسې دی لکه اوس یو ماتي او دغه چې رګ دی پر دغه 1500 روپۍ جناب 1500 بالا نه دی ښه صحیح دی مطلب چې ډېر غریب دی د ورځې 4-5 کسان به دغه یې له کړي دي زه خدای کوم یاره والا مطلب که ډېر غریب وي 4-5 کسان ته دغه یې مله کې کور د ودان نن یو راغلی دی د روده څه همدا راګې یو سلی را کړی دی بل پر قسم ده نه لرم مال په مخ دی خبره او چې یې دغه ملا دا رګ دا رګنسا دغه دا 300 روپۍ جناب په دا ګردو شیانو کې چې ډېر مهارت الله پاک تا ته درکړی دی هغه خاص په چیش کې درکړی هغه رګ دا ګرد انسان د رګ نه جوړي الله پرېشن دی د رګ دی رګنسا د رګ دی دا د رګ د مزغی د رګ دی دا ګرد د بازار کې او د رګ والا نسته قسم د کمی دلی په شهري وخت صحیح و د کوټ والا راځي قسم دې دی او ابله جو را و زر فیر از واخیا د دوی پایګي د قسم دی و ما ته یو زرای راکې د خدای باندې دی خبر پوښ شو او صحیح نملا راګي ورته سوغاش کې راوي په موټر کې راوي په پکاپ کې راوي په پکاپ قسم ته کراوي و زر په پکاپ دور کړی و زر په هغه دور کړی ما ته یو زرای راکې نو دا ونر ستا خدای ته دا د پلار د نیکه دی ښه د پلار د نیکه ونر دی دا روان دی دا د درېمه پیړۍ د نیکه مې کاوي نیک محمد مې د پلار ګلزان مې د کاوي ځکه کور د ودان ته ګرد پردا غوي ادا کوي چې له د سره خلک ډیر سیت سوي دي او د ښه علاج کوي د ګرد پردا غوي ادا کوي ازا ډیر صحیح دی ټیک حاجي صاحب ته دوه خبرې د مبارک وکړه مجھے وینو خدمه آشنا ازا الله ته اتیا کال کې د لیف پروت او ټیک ستا عمر څو دی یار یو کما چا کې ماشاءالله الله د عمر کې برکت واچي او الله د خیر درکړي ډیر مننه Yeah.